السلام علیکم دوستو. ته په دې ویډیو کې تاسو وینئ چې زه د اردو نه پښتو ته ولې شپ شوم. دا چینل تاسو وینئ دا تقریبا په نومبر 2019 کې ما جوړ کړی چې تقریبا 8 کاله د دې وشو، لیکن دې کې مخکې ما کنټینټ چې دی هغه په اردو کې جوړوله، لیکن اوس تاسو وینئ چې دا زه پښتو ته یعنی پښتو ته چینج کوم. دا ولې یا پر تاسو دلته لیدلی شئ چې تقریبا د دې 9870 د دې سبسکرایبر دي، او کله دې مونږه وایرل ویډیوز ته لاړ شو چې کومه ویډیوګانې زموږ سره هغه څه دي وایرل شوي دي. تاسو به هغه وینئ چې په دې کې یو څو ویډیوګانې وایرل شوي دي او اکثر چې دی هغه زمونږه لږ ویو پرې راغلي دي. دا ولې دې مین وجه څه ده؟ مین وجه دا ده چې کله مونږ خپله ژبه نه وي یعنې مونږ په اردو کې کنټینټ جوړوو نو خامخا موږ په هغې کې غلطیانې ډېرې کوو او هغه مونږ د خپلې ژبې په شان نشو جوړولی. د دې وجې نه مونږ په اردو کې اول کنټینټ جوړوله، د هغې د وجې نه چې دی زمونږ ډېرې ویډیوز هغه وایرل شوي نه دي. دلته به تاسو وینئ، دلته به تاسو وګورئ چې زما څو ویډیوګانې دلته وایرل شوي دي، یعنی صرف په شمار باندې یو څو ویډیوګانې دي. تقریبا دا تاسو لیدلی شئ صرف او صرف جو ہے په دې باندې 3 लाख تقریبا ویو راغلي، په دې بل باندې 18,000، په دې بل باندې 16,000، بیا 9,000 او بیا 2,000. تاسو دلته لیدلی شئ چې بیخي په دې باندې ویوز لږ دي. او بل طرف ته که مونږ طارق پټان ته وګورو نو طارق پټان چې دا خبره مخکې معلومه کړو نو د هغې د دې وجې نه هغه کامیاب دی او تقریبا دلته لیدلی شئ چې 3,78,000 سبسکرایبر دي. یعنی اوله کې طارق پټان چې دی هغې هم په اردو کې کنټینټ جوړوله، په اردو کې ویډیوګانې جوړولي، لیکن هغې ته پته زر ولګېده چې موږ په خپل ژبه کې ویډیو جوړول پکار دي. د دې وجې نه اوس تاسو هغه لیدلی شئ چې تقریبا وګورئ 22 غنټو کې د هغې 70,000 ویو راغلي دي. نو دا چې دی ما ته ډېر لیټ پته ولګېده. دلته تاسو لیدلی شئ طارق پټان تاسو وګورئ دا راغلی دی تقریبا په 18 اګست 2020 باندې دی چینل جوړ کړی او ما نومبر 2019 کې تقریبا یو کال پرخ دی په منځ کې، یو کال جو ہے یو کال بعد دا زمانہ چینل جوړ کړی دی، لیکن دا خبره دې ته مخکې نه پته ولګېده. د دې وجې نه که تاسو پښتانه یئ پښتو کې ویډیو جوړوئ، په اردو کې ویډیو جوړوئ، نو تاسو ته پکار دی چې په خپل پښتو ویډیو جوړوئ. که ستاسو اردو بالکل داسې وي د اردو والا څه پاتې شوی چې هغه بالکل د هغو سره پتې نه لګي نو بیا ټیک ده، ورنه په خپل ژبه کې تاسو ویډیو جوړولی شئ تو انشاءالله ستاسو ویډیوګانې به ډېر زر وایرل شي، ځکه چې یوټیوب چې دی اول خپل نږدې خلکو ته ستاسو ویډیوګانې ورولي، بیا ورو ورو سیوا کوي، بیا ملک ته، بیا ټول دنیا ته ځي. د دې وجې نه دې چینل به انشاءالله نن نه بعد چې دی ویډیو زموږ په پښتو کې راځي.